بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، مراد علي سرکان یم او دا وخت موجود یم په تحصیلي کاټلنګ الو پل کې. قدرمنو کتونکو دلته کې د اسسټنټ کمشنر کاټلنګ لخوا اپریشن وشو. تاسو کتلی شئ دا چې کومې کیبینونو ارضي کروچمنټو د هغې خلاف په دې کې زمونږ چې کوم صحافي رور دی ظهور خان کوم چې تحقیق نیوز چلی د هغه نه هغوی موبایل واغستو. پته نه لګي چې دا کار چې کوم دی اللیګل و څه وجه وه چې د هغه نه په څه وجه موبایل اخیستی. په دې هکله باندې دلته کې عوام هم راوتي دي، دوی خپل احتجاج ریکارډ کو چونکې نیټورک هغه شان نشته دی. هغه احتجاج موږ ریکارډ کړی دا و، تاسو ته بعد کې بیا موږ په خپل سکرین باندې شو کوو. ظهور صاحب ستانه موبایل په څه وجه واغستو؟ تا کوریج کوو دا کار اللیګل و په څه وجه وه؟ دې له خو به وروستو راځم. اول زه دا خبره وکړم چې تېر ورځو کې کلي کچېري شو. په کلي کچېري کې موږ په اسسټنټ کمشنر باندې یو کوېسچن کړ، کمشنر باندې ما یو کوېسچن کړی چې ای سی چې د پېټرول پمپونو نه چې کم 5000 روپۍ دي هغه څیز یې په زړه کې نن چې دلته کې زه رالمه دلته د ناجایز تجاوزات خلاف اپریشن شروع و. موږ یې اپریشیټ کوو. موږ د هغې دا نه وایو چې دا کار غلط و. چې کوم دی کې ناجایز تجاوزات دي د هغې خلاف که ای سی ایکشن اخلي موږ یې مرستیال یو، موږ یې مرسته کوو. او داسې چې نور هم دی کې یو ښه کار کوي موږ به یې همیشه دپاره د صحافي دا کار دی چې دی به ښه ته ښه وي او بد ته به بد وي. چونکې هغه لایو اوس هم زما په تحقیق نیوز باندې پرته ده. کله چې ما دا لایو شروع کړو یو سپی ګوټی چې د سنګو سره تعلق ساتي دا خو هغه ته وایم چې دا ته زما سره ذاتیات وکړه. هغه راغی زما د لاسه موبایل واغست، په هغې کې هغه ټولې خبرې راغلي دي او هغه وایي چې ما ته د ای سی اډر دی، د اسسټنټ کمشنر ما ته دا اډر دی چې د ده نه موبایل واخله. زما نه هغه موبایل اخیستی دی او خبره درته دا کومه چې د موبایل شاته کور کې 10,000 روپۍ پرتې دي. صحیح شوله؟ پکې د ما یو کارت پروت دی. دغه موبایل یې د ما نه وړو، دا خو د ما په بل موبایل باندې چې په دې ما ویډیو کړې ده هغه هر څه په دې کې موجود دي. خو زما موبایل د تانونو چوکۍ د تانونو تانې چې دی چوکۍ اوس تانه ده هغې د هغې پولیسو هغوی اخیستی دی. د اریګیشن افسرانو مو سره اسسټنټ کمشنر په نګرانۍ کې بیا وروستو ای سی وایي چې نه موبایل له اوس ورکړه. ولې ورکړه؟ په دومره ګڼه کې دا ټول خلک ولاړ دی، په دومره ګڼه کې ته د ما نه موبایل اخلي، زما عزت نفس ته مجروح کې. اخر په څه وجه که ما ستا خلاف ریپورټینګ کړی، ما ستا خلاف بد ویلي، نو بیا ته د ما نه موبایل اخیستی شي. زما دا کار دی چې زه به یو څیز هایلایټ کوم. اسسټنټ کمشنر په حکم باندې د چانونو تانې پولیس چې د ما نه موبایل اخیستی دی، د دې به د ډي پي او مردان ته ویم، ډي ایس پي نوردراز خان ته هم دا ویم چې تا دلته کې په چانونو تانه کې چې کم پولیس تا کېنولي دي دا د خلکو سره په ذاتیاتو راځي. د یو صحافي یو خپل حیثیت دي، د دې یو خپل ایس او پي دي، د هغې د خلاف ورزي کړې ده چې تاسو زموږ سره څنګ په څنګ نه ځئ، موږ هم د سره څنګ په څنګ نه ځو. موږ خپل پریس کلب په دې باندې خبر کړ. مخکې چې صلاحي عمل وي هغه به موږ زموږ مشران دې کې مین خبره چې کومه ده هغه د اسسټنټ کمشنر راځي. بالکل هغه سپایي تا ته دا وایي چې په ریکارډ باندې چې ما ته زما سوال دا دی چې اسسټنټ کمشنر هغې ته په کوم وجوهاتو آډر ورکړو، کوم قانون دی د هغې سره چې دا د هغې په ذهن کې څه و. خو چونکې که تاسو کتلي وي د خلکو ته هم پته ده چې څنګه موږ دې ودرېدو نو هغې هر څه پرېښودل. هغه ټکټر هم په منډه روان و، داسې وه که نه؟ هغه ټکټر هم په منډه روان و، هغه اریګیشن والا هم په منډه تښتېدل او ایس سیمدونه په منډه باندې ګاډي ته وخته او اډر یې ورکړه. ما ته لکه د سپۍ خبره دا ده چې ما ته ای سی وي چې دا نو مطلب دا چې ای سی اډر ورکړه او د دې د نه خپې سپکې کړې. بیا راپسې پولیس راپسې یو خبره کتونکو ته را کوم چې پولیس راپسې موبایل راوړو، تاڼهدار یې دی نوم یې نه راځي، هغه راپسې موبایل راوړو. صیبه دا موبایل واخله؟ ما بالکل نه اخلم. زما د لاسه چې څنګه دا موبایل اخیستی شوی دی، زه چونکې عثمان خیل هم د پیپل تعلق ساتم، دقې سپۍ ته م وایم چې ته مې هم ښه پېژنې، د عثمان خیلو بچی یم. خپل موبایل تپوس به زه په قانوني طریقه باندې د خپل پریس کلب په دغه باندې به زه ضرور کوم. په دې کې نه ایکسکیوز چلېږي، باقي معافي به غواړي. ظهور خان یو کوېسچن دی، دا راته ووایه چې دا غیر قانوني نه، دا دې خبره زه دا نشم کولی چې دا قانوني دی یا غیر قانوني دي. ولې نه پرېښودله په ښه دخلونو کې په ښه اپریشنونو کې؟ زه یو خبره کوم، ای سی کمشنر د اسسټنټ کمشنر ته هم بایزي اریګیشن باندې لاړه شه، وګرځه چې د انکروچمنټ پته دې ولګي چې هلته ته انکروچمنټ کولی شي. هلته به تاسو ته پته ولګي چې په بایزي اریګیشن باندې څومره ناجایز تجاوزات دي. بایزي اریګیشن باندې لاړ شه وګرځه. د دې خبره نه کوم، زه هم چې کوم ځای کې دا ښه کار کوي موږ به اپریشیټ کوو. زما نه موبایل ولې اخیسته؟ د دې په حکم باندې زما نه موبایل ولې اخیستی شوی دی؟ دغه خبره ده. زما موبایل دی، ما دا خبره م وکړه چې دغه سپۍ دی، په هغه لایو ریکارډینګ کې هم دا راځي او هغه وایي چې دا ما ته د میډم اډر دی، د ای سی اډر دی. په دغه لایو کې خبرې راغلي دي. نور دا خلک دي، دوی هم تاسو تپوس کولی شئ.
دلته د چا نقصان د چا وشو دا نقصان یو پکې زیمه یو دلته هغه یو مولي صاحب دی تاسو دلته څه کول موږ زما دلته سبزی کار دی دلته مې سبزی کار دی او ایسی دونه نه ده خلکو پکې پخې آبادې کړي دي هغه نشي غورځولې هغې ته څه نه وایي خو بس صرف دغه موږ غریبانان یو ولې چې زموږ وس نه کېږي بس را لار سې راله وران کړل او لاړه په منډه وتښتېده موبایل یې واخیسته او هغوی څه کسان دلته ولاړ ته لا ګڼه نه وخوره شوې هغه بیا چاڼون ته رسېدلې او دونه په منډه وتښتېده تاسو اوس څه حکمت که دا دونه نه رهي او د دې سره دونه پاور او دې سره دونه طاقت او دا دونه غیرتمن او دا ځان ته غیرتمن وي دا د دې دغه نه راواله د درګۍ نه راواله او د ثوابې پورې دا ټول هر څه دې وران کړي زه به د دې غیرت ومنم بیا دا صرف غریبانانو ته نه راده تاسو اوس څه کوئ د دې نه مخکې ستاسو څه لای عمل دی بس زموږ دا لای عمل دی موږ به دا د دې نه ښه جوړ کړو موږ به د دې نه ښه جوړ کړو دوی دې ورانې او موږ به یې جوړو قدرمنو کتونکو تاسو په سکرین باندې ښکاري چې کوم تجاوزات د هغې خلاف چې کوم اپریشن کېدو هغه په خپل ځای باندې یو خبره ده هغه بالکل چې لکه کوم ځای کې چې سرکاري ایریا ده په هغې کې تجاوزات دي نو هغه حق دی د قانون چې هغې راشي او هغه ځایونه خالي کړي خو بل طرف ته کو مونږ وګورو نو د یو صحافي نه موبایل اغستل یا دغه نه کیمرا اغستل هغه د کوریج نه منې کول دا په کوم قانون او کوم آئین کې دي د صحافي आवाज بندول دا بالکل مونږ ته چې کوم دنو برداشت نه ده او د دې خلاف ان شاء الله مونږ خپل سټریټیجی جوړو او کوم چې بده کې پولیس ککړ دي او د کې اسسټنټ کمشنر د کاټلنګ سحرانو